الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما د دین اسلام عزت مندو مشرانو تاسو وړاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید سے حصہ تلاوت فرمایو او یو احادیث د حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو الله جل شانه دی صحیح وینا صحیح اوریدل الله تبارک وتعالی دی د عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو بیان موضوع بوی د دعا بارکی دا الله رب العالمین نه دعا غوښتل ایا د دعا څومره اجر دی څومره ثواب دی ایا دعاګانې د چا قبلیږي د چا نه قبلیږي ایا دعاګانو باندې مسائل حل کیږي او که نه حل کیږي دې باره کې به انشاءالله مختصر بیان کوم زما عزت مندو انسان دا هر حال کې د الله ذات ته محتاج دی که دا ډیر زیات دیندار دی بیم الله ته محتاج دی که دا ډیر بېدینه دی بیم الله ته محتاج دی که دا ډیر مالدار دی بیم الله ته محتاج دی که ډیر غریب دی بیم الله ته محتاج دی انسان هر حال هر وقت هر سکند هر غړی الله ته محتاج دی زما عزت مندو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی هو العبادہ دعا دا د عبادت یو جوهر دی په عبادتونه کې یو اهم عبادت هغه دعا ده او کم انسان چې دعا کوي معلومیږي دا چې دی انسان کې عاجزی ده او کم انسان چې د رب نه دعا نه غواړي معلومیږي دا چې دی متکبر دی دی ځان سوالګر نه ګڼي ځان الله ته محتاج نه ګڼي زما عزت مندو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله چا کې چې عاجزی رالل الله به پورته کی الله بورته عزت ورکی ومن تکبر او چا کی چې تکبر راغې
الله رب العالمین به دې فست او ذلیل او رسوا کی. دعا غوښتل الله تعالی سوتول دا علامه د عاجزۍ ده. زما عزتمندو یو سړی داسې دی چې هغه سوال نه کوي، محتاج دی او سوال نه کوي، غریب دی، مسکین دی، فقیر دی، سوال نه کوي. نو ډېر کم خلک دي چې د هغې سره تعاون کوي. خو چې کله دی سوال کوي او په خپل سوال کې دی عاجزي کوي، ځان عاجزه ګڼي، د هر انسان په زړه کې رحم راځي، د هر انسان په زړه کې هغه محبت پیدا کیږي، هغه دې سره تعاون کوي. او چې کوم انسان سوال کوي او سوال هم د تکبر په انداز کوي، سوال هم د بدماشي په انداز کوي، ظاهره خبره د دې سره به څوک تعاون نه کوي. او زما عزتمندو مونږ او تاسو الله ته محتاج یو. مونږ او تاسو چې د رب نه دعا غواړو نو اپنے آپ کو محتاج بن کر ځان به محتاج کې به بد الله نه غواړي. زما عزتمندو الله خدا سے الله دے وللہ خزائن السماوات والارض، د زمکه اسمان خزانه د رب سره سره دي. زما عزتمندو یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کی تشریف فرما دے، دی کی وہ عجمی راغے مسجد نبوی کے ناز تے قبلے تے مخ تے او دا اللہ نے دعا غواړي. حضور صلی الله علیه وسلم د دې دعا ته وکی خودو چې دې څنګه دعا غواړي. نو دی عجمی د دعا د غوښتلو نه مخکې د الله صفات شروع کړل او په ډېر بهترین او ډېر ښکلي انداز کې د الله صفات شروع کړل. سیوی یا من لا تراه العیون، ای زما الله تو زما داسې ربي چې سترګې تا نشي لیدلی. ولا تخالطه الظنون، ای زما ربه ته د چا وهم ګمان کې نه راځي. ولا تغیره الحوادث، ای زما ربه د حوادثو نه ستا یره نشته. ولا یخشى الدوائر، ای زما ربه د زمانه نه نه ریږي. یعلم مثاقیل الجبال، ای زما ربه د غرونو وزن تا ته معلوم دی. ومکائل البحار، ای زما ربه سمندر کې چې څومره اوبه دي د هغې شمار تا ته معلوم دی. وعدد قطر الامطار، ای زما ربه څومره باران چې وریږي د باران د قطرو شمیر تا ته معلوم دی. وعدد ورق الاشجار، ای زما ربه په دې ونه کې چې څومره پاڼې دي د هغې پاڼو شمار تا ته معلوم دی. وعدد ما اظلم علیه اللیل، ای زما ربه چې کوم ځای ته تیاره وررسېږي ته عالم یې. واشرق علیه النهار، ای زما ربه چې کوم ځای ته رڼا وررسېږي ته عالم یې. ولا تواری منه سماء سماء، ای زما ربه یو اسمان د بل اسمان نه چې لاندې سي دي هغه ستا نه پټ پناه نشته. ولا بحر ما فی قعره، ای زما ربه د سمندر کې چې دننه په یخ کې سي دي په هغې باندې ته عالم یې. ولا جبل ما فی وعره، او ای زما ربه په مضبوط غر کې مضبوط کمر کې دننه چې سي دي په هغې باندې ته عالم یې. نو دې چې کله دې دا دعا وغوښتله نبی علیه السلام راوغوښتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د دعا تعریف وکړو او د الله رب العالمین چې کوم حمد و ثنا وي د الله رب العالمین چې څنګه صفت بیان کو حضور صلی الله علیه وسلم یو سیزم په انعام کې ورکو. نو دینه دا معلومه شو زما عزتمندو چې کله انسان دا دعا غواړي نو دې بس کې د الله ثنا صفت په بیانې. اوس دې وای چې مال خو عربی کې ناراضي پښتو کې دی وای پښتو کې دی څنګه وای زما الله تا غزا ته چې اسمان دی پیدا کړي
زما الله تا غزات چې زمکه دی پیدا کړي، زما ربا ته غزات چې ټول مخلوقات دی پیدا کړي، زما ربا عزتم سالاس کې دی، زما ربا ذلتم سالاس کې دی، زما ربا تدمړونه ژوندۍ پیدا کې او د ژوندونه مړه پیدا کې، زما ربا بارانم توره، زما ربا رزقم تور کې. دا د الله ثنا صفت دی. پښتو کې کولای شي زما زپوندو چې و زمونږ او تاسو یو سړی راشي او زمونږ او تاسو نه سوال کوي ها او د سوال نه مخکې ستا تعریف شروع کی، ماشاءالله د ډېر ښه سړی په دې ټول کلی کې په دې علاقه کې زما تا سره محبت دی او ته داسې ښه سړی او ستا ما باندې دا احسان دی او دا او دا او دا. هغه غریب په دې خپل صفت دومره مجبوره کی چې دې څه غواړي ستې وله ورکي. دقه شانتي زما رب دی، دقه شانتي الله دی. نو چې کله د الله حمد و ثنا دی وي او د الله ثنا صفت بیان کو، رب خوشحاله شي. زما رب څه وایي؟ ای زما بنده څه چې غواړې قبول به کما او څه چې غواړې در به کما. داسې رب دی زما عزتمندو. نو د الله حمد و ثنا صفت وایا. مثال طور باندې زما عزتمندو یو سړی دا دعا غواړي، نو دعا باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده. دعا دا د عبادت مغز دی، دعا یو جوهر دی. او زما زپوندو یو خو زمونږ او تاسو دعاګانې دي، الله دې کمې پیښې معاف کړي. او زمونږ دعاګانې غواړو، یو طرف ته خنداګانې کوو، بل طرف ته دعاګانې غواړو. او بیا چې دا مړی وشي، دا مړی لاس نیولې چې خلک راځي، نو یو لاس کې ورسره الله دې کمې پیښې معاف کړي، نسوار ورسره نسوار جوړوي، بل طرف ته دعا وکړي لاس هم پورته کړي. هغه دعا پورې ټوکې کول دي. دعا خو عبادت دی. کینا په ادب او احترام سره کینا او دس وکا، 2 رکعات نفل وکا، 2 رکعات صلات توبه موز وکا او بیا قبله تمخ کا او انتهایی عجزی سره، انتهایی خاکساری سره د رب نه دعاګانې غواړه. قسم په الله داسې به الله قبله زما عزت پوندو لکه مور چې د بچی خبره په خفګان کې مري. کله چې دا بچی خفه شي کنه نو مور ظاهره خبر د مور چې به دې څه غواړي ورکوي ولا، نو زما عزت پوندو دعا کې به جاړه. کله تاسو خیال کوئ دا ورکوټه معصوم نه دی، ورکوټه معصوم دا چې کله د مور له سوال کوي کنه او څه دې غواړي، نو اول ته سوال کوي، منت وته کې خدا مور نه مني نه ورکوي. خو چې کله دا معصوم نه دی ځان نه واچي، ځان نه واچو چغيږي او د سترګو نه اوښ کې روان شي، غلي دا مور را پاسي او د خپل سینې سره یو ځکه بچیا څه غواړي وایا. نو کله کله د مور دومره خپه شي چې د مور د سترګو نه پکې مخ کې روان شي، الله بچی ته څه غواړي په کوم څه چې لاس دی جو بس اقم ولا ورکي خپه کوي نه. دا اوله کې چې د دې کوم سوال نو دا سوال صحیح نه او په دې دویم انداز کې چې کوم سوال شروع کړو د مور په ځل کې رحم راغی. دقه شانت رب العالمین دی، دقه شانتي الله دی. نو چې کیناسته قبل ته مکه خدایا بجړا شه او د سترګونو اوخ کې روانه کا. فرمایي ک تاسو له جړا نه درځي کنه د جړا شکل جوړ کا، جړا نه درځي د جړا شکل کم اس کم جوړ کا. او به زمای زبند فرمایي چې کله انسان په دعا کې وجاړي او په انسان د سترګونو چې کم دی اوخ کې روان شي، فرمایي دی اوخ کې باندې الله دومره خوشاليږي، دا معمولی اوخ کا په دې باندې رب دومره خوشاليږي. فرمای الله په دومره خوشاله شي چې په دې یو ساس کې باندې د جهنم ټول ور چې کوم دې ختم شي، دومره الله خوشاله شي. زما بنده ما ته وجړله، زما د بندو الله رب العالمین په خپل بنده باندې د اویا او میاندو نه زیات خپه کیږي. الله رب العالمین په خپل بنده خپه کیږي. نو الله فرمای ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. الله فرمایي دعا غواړو خو باجزۍ سره غواړو. غوره معنا دا چې دعا غواړي بدمعشیم کې دا باندې کې غوره سوالم کې بدمعشیم کې نه، عاجزۍ سره دعا غواړه. دا الله د یری او د امید والا دعا غواړه، دا الله د یری امید والا. دې مثال داسې دی، مثال تور باندې یو زناور دی. اوس دې زناور ته د خپل مالک پړې واچو او دې مخ کې راکاږي زناور شاته زور کوي، دې مخ کې راکاږي زناور شاته زور کوي. نو دا مالک یو طریقه وږي، کومه طریقه وږي؟ سګایا سسیز برابر کې مخ ته وته کیدی، فاصله کې وته کیدی.
نو بیا دې پړي ته زور کی نو چې د دعا د خپلې غیا ته وګوري نو بیا لږ لږ حرکت کې راشي ځکه هلته امید پیدا شو هلته څه پیدا شو امید پیدا شو خو چې بیا هم نه ځي نو بیا شاته یو کس ته غزار ولا ورکه نو شاته یو کس ولا غزار ورکړي چې فوراً را روان شي دغه شان زما عزتمندو د بنده حال دی بنده به چې کوم دی د الله نه یریږم او امید به هم ساتي د الله نه به یریږم ادعو رب الله نه به یریږي د خپل رب نه به دعاګانې غواړي یریږي به هم امید به هم ساتي داسې نه چې ته د الله نه امیدونه ډېر ساتي او زما الله چې کوم دی نو ماله به رزق راکوي او زما الله په ما ملامت ده بعضې خلک خبرې داسې کوي خو دا ورته پته نشته چې زه د خپل رب نه یریږم که نه یریږم نو چې کله د خپل رب نه وویرېدې د خپل الله نه وویرېدې او امید دې دا امید دی چې زما رب به زما دعا قبلی نو دقه دعا به قبلیږي دقه دعا به څه کېږي قبلیږي زما عزتمند حضور صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام را الله یو صحابي ته تپوس کې د الله نبی که د الله پاک لري نو چې موږ ته په چوت آواز دعاګانې غواړو او که د الله پاک نږدې چې موږ ته په قلاره دعاګانې غواړو نو زما عزتمندو حضور صلی الله علیه وسلم باندې آیات نازل شو څه وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي الله فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما دا بندگان تا نه تپوس کې چې ستا رب چرته دی که لري چې تیزه باندې وغواړو که نږدې چې په قلاره وغواړو نو جواب کې ورته ووایه فإني قریب الله نږدې دی فإني قریب الله نږدې دی الله لري نه دی زما عزتمندو اوس الله جل شانه د خپل بندا د دعا په انتظار کې دی زما بنده با ما ته کله لاس پورته کوي کله به دعا غواړي د دې خبرې په انتظار باندې الله انتظار کې دی زما عزتمندو ګوره یو سړی چا نه سوال کوي یوه کره ته ورشي وربه کی بله کره ته ورشي وربه کی خو که په درېیمه کره ته ورغی نو سره د ذلت به راځي سره د ذلت او رسوایي به راځي خو الله زما عزتمندو الله اکبر د الله نه چې څومره غواړي الله خوشحالېږي رب العالمین نه چې څومره غواړي الله خوشحالېږي نو ته د نن د مالدار په یو گیټ باندې دوکه کېږي ته د مالدار په یو بنگله باندې دوکه کېږي نو بیوقوفه دې ته سوچ وکړه چې د اسمان چې چا ودرولی دی د اسمان چې د ټولې دنیا قوت او طاقت راجمع شي داسې اسمان به پیدا کړي نشي پیدا کولی او د ټولې دنیا قوت راجمع شي داسې ځمکه به پیدا کړي نشي پیدا کولی او که د دې ټولې دنیا قوت پیدا شي زما عزتمند یو ورکوټی ماشی به پیدا کړي یو مچ به پیدا کړي زما عزتمند د خلکو په ګیټ او په بنګلو دوکه کېږي نو په رب ولې نه دوکه کېږي د الله نه ولې نه غواړي دې وجه باندې زما عزتمندو حضور صلی الله علیه وسلم سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورسره دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام سره نصیحت کوي یو نصیحت پکې دا دی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ سوال کو چا نه کوه الله نه کوه بس د هیڅ چا نه سوال مه کوه سوال چې کې الله نه کوه زما عزتمندو دې بنا باندې چې کله دعا ته کېناستلې نو قبلې ته مخکا او درود شریف وایا په حضور صلی الله علیه وسلم باندې درود ولېږه ځکه زما عزتمندو فرمایي کله چې انسان دعا غواړي دعا او دې په دې خپله دعا کې درود شریف ونه وایي فرمایي دقه دعا د اسمان او د ځمکې ترمنځ اویزان دی دا الله ته نه رسي تر هغه وخته پورې چې درود شریف ته نه ویلی حضور صلی الله علیه وسلم باندې درود وایه ګوره تاسو خیال کوئ دا علما کرام چې کله دعا کوي نو آواز وکړي باید درود شریف وایه نو چې کله بیا دعا ختموي نو بیا څه وایي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دلته په نبی علیه السلام باندې سلام ولیږي په ټول پیغمبرانو سلام ولیږي دې وجه باندې زپندو بیا چې دعا غواړي انتهایی عجزۍ سره د قیدې په شکل کې کېنه او د خپل لاس او د خپل سینې ته ګوره او د الله نه غواړه زما د عزتمندو قسم دی د خزانو مالک دی ګوره د خزانو مالک دی زما رب د خزانو مالک دی
زما او ستا رب د خزانو مالک دی. چرته به ګورو دعا والا به چرته ګورو. دعا دومره لوی سیز دی زما د پندو د دعا په وجه باندې د انسان ټول مشکلات الله حل کوي. هر قسم مشکل چې راغی دعا وغواړه الله به قبلوي. ها یو حدیث مبارکه کې راځي، حدیث مبارک مفهوم دی چې کله انسان دعا وغواړي دعا، نو دا دعا بیا د قبلیت درې علامات دي. یو دا دی چې دا کم سیز د پاره دعا غواړي الله حق تعالی درکوي. د خیر دعا به غواړي، د شر دعا به نه غواړي. دویم څه مصیبت او څه تکلیف را روان دی او ستا په علم کې نشته چې ما ته یو تکلیف را روان دی، یو مصیبت را روان دی، یو ضرر او نقصان را روان دی، ستا د دې دعا د برکته رب العالمین حق الضرر او نقصان چې کوم دی دفع کو. تا ته پته نشته هغه الله دفع کو. دریم د قیامت په ورځ رب العالمین فرمایي زما بنده دنیا کې د ما نه دعاګانې غوښتلې وي، ما ستا دعاګانې نه وې قبولې کړې، اوس مې ستا دعا قبوله کړل. وایي دا انسان به ارمان وکړي کاش چې په دنیا کې مې یو دعا نه به قبول شوی، ټول په آخرت کې قبول شوی وي. دعا قبلېږي، نا امیده کېږي به نه. الله څه فرمایي؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما دے بندگانو تو آیا، اللہ فرمائے زما دے بندگان تو آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرمائے ورتو آیا چی گورے زما دا رحمت نہ منع امید رکھے گئی، زما دا رحمت نہ منع امید رکھے گئی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ دا سے ذات تے چی ټول گناہونا معاف کولو والا ذات تے. انہو هو الغفور الرحیم. اللہ بخون کے ذات تے و مہربان ذات تے. زما دی بندگانو تو ہوا چی منع امید رکھے گئی. نا امید کے دل دا نقصان دے. دا اللہ دا ذات نہ بنا نا امید رکھے گئی. اللہ ذات تا بزان محتاج گڑے. دیو جماعی زماعی تا مندو بیچی دعا غواڑے، دعا غواڑے صرف زان دا پارا دعا مغواڑا، دا ټول امت تا پارا دعا گانے غواڑا، دا ټول امت تا پارا. دا ہر انسان گورت دا حاضر دعا دا غائب دا پارا اللہ قبلے، دا حاضر دعا دا غائب دا پارا اللہ قبلے. سنگ قبلے زماعی تا مندو یوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے تا روان دے، عمرے تا روان دے. نبی علیہ السلام تے اے زما رورا ما دعا کی ہیر نکی. اللہ اکبر. اے زما رورا ما دعا کی ہیر نکی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما ته کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه چې زما رورا ما دعا کی ہیر نکی. وای قسم دې کدا ټول دنیا راکې دا یو خبرم چالان ورکوم، کدا ټول دنیا ما په عوض کې راکې دا یو خبره چالان ورکوم چې کوم خبره ما ته رسول الله وکړه صلی الله علیه وسلم. دیو جوان دی عزت مندو دین معلومه دا شوا چې یو سړی د دین په کار کې روان دی، د دین په طلب باندې روان دی، د الله رب العالمین د رضا کولو د پاره د دین د خدمت او دین سربلندۍ د پاره روان دی، حج او عمره د پاره روان دی، مدرسې ته روان دی، د دین د خدمت د پاره روان دی. بهشکه مطالبه دی وکړه، بالکل مطالبه دی دعا وکړه. څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم زمونږ او تاسو عقیده ده چې نبی علیہ السلام معصوم د ګناه نه پاک دی، چې نبی علیہ السلام د دعا مطالبه کوي نو موږ ته محتاج نه یو. دیو وجه باندې عزت مندو هغه ته وایا. او دریم زما عزت مندو اللہ جل شانہ سے فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ سے فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً هغه کسان چې تکبر کوي، تکبر والا زندگی تیری، عن عبادتی زما د بندګینا. بعض علماء فرمای عبادتی نه مراد دعا، د دعا نه تکبر کوي، دعا نه غواړي. نو الله څه فرمای سیدخلون جهنم داخرین. الله فرمای زرد چې جهنم ته به داخل کوم، زرد چې به جهنم ته داخل کوم. زما عزت پندونن
نن چې څومره حالات جوړ شو دا دعا نه ده، دا زیاتر خیری دي. تاسو خیال کوئ د مکی امام عبدالرحمن السدیس دې نه چا تپوس وکړو چې یاره تا ته د حرم شریف د امامتي میلاو شوي ده، دا خو ډېره لویه خبره ده. یعنې د الله په کورونو کې عظیم کور چې کوم دی مسجد حرام دی، امام کعبه ورته ویلی کېږي. وایي دا دومره لوی مقام تا ته څنګه میلاو شوی؟ دا خو ډېر خوش قسمته انسان ته دا مقام میلاویږي. نو هغه ورته عجیبه خبره وکړله، وایي تا ته پته ده زه چې کله ماشوم وم نو زما مور وړه چې کوم دی هغه ګله نو په عربو کې شګه ډېره سیوا ده. وایي ما لږه شګه راواخېستله او د وړو کې مې واچوله. وایي زما دا مور ډېره زیاته غوسه شوه، خو د دې ډېر غصې باوجود زما مور څه وي عبدالرحمن زه غوسه نشم ویلی، خدای د حرم امام کا، خدای د مکې امام کا. وایي دا زما د مور اقا دعا ده. نن میاندې خپل بچو ته څومره خیرېږي، الله دې ټوټې ټوټې کا، الله دې زرې زرې کا، بعضې به کوي الله دې مړ کا. نو زما عزت پندو بیا څه چل وشي، حدیث مبارکه کې راځي غور سره واوري، زنانه دې واوري چې په دې ټیمونو کې یو ټیم داسې دی چې دغه ټیم کې دې څنګه خیرې وکړې فوراً الله قبلوي. اوس دا ټیم الله ته معلوم دی چې کم ټیم دی، بعضې علماو پکې ټیمونو ښودلي دي، خو یو ټیم داسې دی چې د خولې نه دې څنګه بددعایي او خیرې ووتلې نو فوراً الله قبلوي. نو بیا چې کله بچی مړ شي دلته موټر سایکل باندې ولګي یا اکسیډنټ وکړي یا بله مسله راشي، بیا د خپل ځانه جامې هم شلوي، د ځانه یا اختم راوباسي، نو دا ورته پته نشته چې دا ما په خپله باندې ځای ته ورسوم، دا ورته پته نشته چې په خپله مې ځای ته ورسوم. ولې ورته خیرې کې دعا ورته ولې نه کې؟ الله دې تا ته هدایت وکړي، الله دې بچی تا په سمه لار باندې راولي. نو دغه خیرې زما عزت پندو دغه زنانه د دې بعضې خیرو د وجې نه رب العالمین به د جهنم فیصله وکړي. ښه تلاوت هم کوي، ذکر عبادت هم کوي، منځونه هم کوي، خو په خوله کې لعن طعن دی د دغې وجې نه. دې وجه باندې زما عزت مندو او دې زنانو له خو بیا ډېر ښه چل ورځي، زنانو له بیا ډېر ښه چل ورځي. یو زنانه وه هغه چېرته چا چې به چېرته واده وکړه یا مړی وشو نو چای به یې وړو جو تش ترموز به یې وړو تش، او خو ډېر ترموزونه راځي چا ته خو پته نه لګي. نو په یو لاس به یې ترموز اخیستی، په یو لاس به یې د آلو پټه داسې نیولې وه، په آلو پټه کې به هم دننه څه نه و، په آلو پټه کې به هم څه نه و. نو خلکو دا خیال دی چې په آلو پټه کې بسکټ راغېستي دي او هغه ترموز پې د خپلې پښو خوا ته ښودی واپس پې راوړو. نو زما عزت پندو بیا د الله سره خو دا دوکې نه چلېږي. الله خو الله د علیم بذات صدور ذات دی، د الله نه څه پټ پناه دي. نو دې وجه باندې دعا ورته کوه. بیا زما عزت پندو د مور او پلار دعا د خپل بچي دپاره الله رب العالمین فوراً دا دعا قبلی، فوراً دعا قبلی. نو خپل اولاد دپاره دعاګانې کول، خپل اولاد دپاره، او دا دعا قرآن هم ذکر کړې ده، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ابراہیم علیہ السلام دعا کړې ده، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ، الله دا خار د امن خار وګرځې، وارزق اهله من الثمرات، الله هر قسمه میوې ورته ورکړي. نن علما وایي ټوله دنیا په دې باندې ګواه ده، په ټوله دنیا کې وګرځه، هر ځای کې هر ملک کې به د رزق کمې راشي او د عرب په ځمکه باندې به د رزق کمې رانشي. دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده. دې وجه باندې زپنو دعا کول خپل مشکلات راغی چا نه مه غواړه، هېچا نه مه غواړه، سوال د چا نه مه کوه، راشه کښېنه الله نه وغواړه. زما ربه بیماري راغلې ده، زما ربه دا بیماري هم تا راوستې ده، زما ربه صحت هم ستا لاس کې دی، وغواړه د خپل رب نه دعا وغواړه، نن ته م وغواړه، سبا ته م وغواړه. دا خو نه دی چې یو منټ کې راواله او دا چل وکړه. دې وجه فرمایي چې کله انسان دعا غواړي، دعا الله وایي ماله شرم راځي، الله وایي ماله حیا راځي. زما بنده ما ته لاس ونیول، رب فرمایي ماله حیا راځي. نو چې الله له حیا ورځي نو رب ستا دعا نه قبلوي. بیا فرمایي چې کله ته دعا کوې نو ستا په دې لاس باندې رحمت راورېږي، رحمت راورېږي. نو چې کله دعا دې ختم کړه نو تکبرانه انداز مه کوه، دا چل مه کوه. بعضې خلک دا چل کوي، دا چل مه کوه، دا خو ټوغې کول دي، ځینې نه چې حرام دي، خو داسې نه ده پکار. بیا ښکلې مزیدار د لاس راواله، حدیث کې راځي ورفع یدیه، لاس دې راواله او په دې مخ باندې جوخ راوکاږه. بعض علماء لیکلي دي چې کله انسان دعا وغواړي او دا خپل لاس راوالي په دې مخ باندې جوخ چې کوم دی را زما یې د پند هغه راوکاږي، فرمایي د دې لاس کې چې څومره رحمتونه راغلل د دې په مخ کې به الله راولي.
نو بیا زما د پندو دغه د دعا انداز دی. بیا دعا کې زما د پندو د ځان دپاره نه، د هر چا دپاره، د هر کس دپاره دعاګانې غواړه. نو دعا باندې الله خوشحالېږي. او دریم زما د پندو ګور الله پاک نه دی، دا خبره یا ساتئ، الله پاک د خپل بنده دپاره د معافۍ لارې ګوري. الله ډېر کریم ذات دی، الله ډېر رحیم ذات دی. زما د پندو وختي مې یو کتاب کتو، په دې بني اسرائیلو کې یو عابد و عابد ویل کېږي عبادت گزار ته. هغه 15 کاله تقریبا هغه یو کمره ځانه جوړه کړې وه او 15 کاله په دې کې عبادت وکړو، 15 کاله په دې کې عبادت وکړو. نو د 15 کالو د عبادت نه پسو یو ځل د دې د خپل هغه کوم ځای کې چې دې عبادت کو عبادت خانه د هغې نه بار ته راووتو. یو زنانه راغلې ده او هغه ګډې بیزې ساتلې. نو هغه زنانه ته د اوبو ضرورت راغی، د اوبو د دې خوا لاله. نو هغه زنانه خبرې داسې وکړې چې دې ګناه ته متوجه کړو. دا چې 15 کاله عبادت کړو دې ګناه ته چې کوم انسان خو ډېر کمزور دی، خلق الانسان ضعیفا، انسان خو ډېر کمزور دی. انسان دې په ځان دا نه ساتي چې بس زه کامل او اکمل یم، نه، انسان ډېر عاجز دی، الله ته محتاج دی. الله رب العالمین د هر کس سره د عافیت معامله کې امتحان نه دی راغلی. خلک پیسو ته رشټینګېدل، نو دغه د بس ټینګ شي. زما د پندو چې کله راغې دا زنانه، نو دې ورسره خبرې اترې وکړې حتی تر دې پورې چې دا خبرې دې حد ته ورسېدې چې دقه سړی چې 15 کاله عبادت کړی و، دقه سړی چې کوم دی نو زنا طرف ته مخاطب شو. او بس د زنا چې کوم دی اراده وکړل، د الله د نافرمانۍ اراده وکړل، حتی تر دې پورې چې د هغه نه یعنې 15 کاله عبادت یې وکړو خو د زنا د هغې نه واقع شو، زنا کې چې کوم دی هغه مسلط شو. نو چې کله هغه دا عمل وکړو نو بیا پریشانه و، خپه و. ځکه حدیث کې راځي د مؤمن نښه دا ده چې ګناه دې وشي بیا خپئ، ګناه دې وشي بیا خپئ، پریشانئ. نو ډېر زیات خپه و چې لکه د الله بنده 15 کاله عبادت دې کلی دی، د اوسه پورې چې کوم دی نو نافرماني دې نه ده کلي، ځان ته خطاب شروع کړو، دا تاسو وکړله. حتی تر دې پورې ډېر زیات پریشان و. نو هلته چینه وه، نو فورا خپل لباس وباسو او چینه کې چې کوم دی غسل شروع کو. نو د غسل په دوران کې یو کس راغی، سوالګر سوال یې کو. نو دې ته وایي یاره زه وږی شوی یم او لږه خوراک په نه، نو دې وایي زما په دې جب کې وګوره دا کوم لباس چې دی وباسلی په دې کې ویل سړه غوندې روټۍ شته، سلک خوراک شی پکې شته. نو هلته ورغی خوراک چې کوم دی راواخېستو، دی خو سفر کې وږی شوی، نو هغه خوراک چې کوم دی وکړو. زما عزتمندو د دقې لامبلو په ټیم کې الله رب العالمین د دې زندګي پوره کړله، دی وفات شو. نو چې کله دی وفات شو نو د جهنم فرشتې هم راغلې او د جنت فرشتې هم راغلې. جهنم والا فرشتې وایي چې موږ جهنم ته بوځو ځکه د دې نه زنا واقع شوه، او جنت والا فرشتې وایي چې نه موږ دې جنت ته بوځو، د 15 کاله عبادت کړی دی. نو دو د فرشتو خپل منځ کې په دې باندې زما عزتمندو خبرې راغلې. نو بیا ورته وویل شو چې زه دې شی به وکړو چې د دې دا 15 کاله عبادت او دې چې دا کومه زنا او کوم بدپیلي وکړل دا دواړه به وزن کو، نو چې په کوم وزن کې زیات درونو وزندارو د هغې به فیصله کېږي. نو چې کله وزن ته خبره مخامخ شوله نو چې کومه دې زنا کړې وه هغه درنه وختله، چې کومه دې زنا کړې وه په 15 کالو په عبادت باندې هغه څه وختله، درنه وختله. نو زما عزتمندو حکم چې جنت والا فرشتي دی هغه ورته وایي ګوره وایي د دې نه 2 منټه مخکې دې د نیکۍ کار کړی دی، 2 منټه مخکې یو د نیکۍ کار کړی دی. وایي کوم کار یې کړی دی؟ وایي داسې چې کوم سړی سوالګری راغی او د خوراک مطالبه وکړل، معمولي غوندې خوراک هغه کس له ورکړلی د الله رب العالمین د رضا دپاره، وایي هغه خوراک راوړه. نو هغه خوراک یې راوړو او بیا د دې هغه زنا او دقه خوراک دا دواړه وزن کو، نو دقه خوراک چې کوم دی وزندار وختو. الله رب العالمین دغه جنت فیصله وکړل. نو زما عزتمندو داسې نه ده چې انسان بېشک انسان نه کمزوری دی، ګناه دې کېږي، دا څه فرشته نه ده دې نه به ګناه نه کېږي، خو الله رب العالمین د توبې دروازه نه ده بنده کړې، د توبې دروازه کولاوه ده. بیا چې کله انسان حتی اذا حضر احدهم الموت چې کله انسان باندې مرګ راشي بیا قصه ختمه ده. نو دې وجه باندې زما عزتمندو د بیان موضوع دقه وه د دعا باره کې چې موږ او تاسو د خپل رب نه دعاګانې غواړو، د خپل الله نه دعاګانې غواړو، بجای د دې چې د مخلوق نه سوال کوو د الله نه سوال شروع، د رب نه سوال شروع. قسم د الله په خزانو کې هېڅ کمی نشته. غواړه چې دا کمې خبرې تکلیف ته راغی، ګوره الله دې کمې پیسې معاف کړي. کله کور کې ماشوم بیمار شي که نه، یا زنانه بیماره شي یا بل، موږ په خپله ټول کمزوري یو، چا نه دغه نه کوو، په چا باندې شکایت نه کوو، زموږ خپله ټول دغه حال دی. خو هسې دا خبره ځان ته کوم تاسو ته نه کومه. نو چې کله بیماري راشي نو موږ څه وکړو؟ اول ډاکټر ته منډې وهو، فورا ډاکټر ته رابطه وکړه، هله باید راشه سړی بیمار دی. حالانکې دا طریقه نبی علیه السلام نه ده کړې. دا طریقه چې موږ کوو دا شریعت دا طریقه نه ده. د شریعت څه طریقه ده چې کله سړی بیمار شو نو اول صدقه وکړه،
سوکا صدقه. ځکه دا بیماری بلا ده، بیماری څه ده؟ بلا او افت دی. د صدقې په وجه باندې رب العالمین بلا او افتونه ختموي. نو 100 روپۍ دی وس کېږي، 50 روپۍ دی وس کېږي، 10 روپۍ دی وس کېږي، 100 روپۍ داسې نه ته مولا له ورکوه. صدقه په کافر هم کېږي، زکات پې نه کېږي، صدقه په کافر هم کېږي، صدقه په مور او پلار هم کېږي، صدقه په مالدار هم صدقه کېږي، په غریب باندې هم صدقه کېږي. په دې کې دا نشته. کوشش کوه چې محتاج له ورکوه، کوشش کوه چې محتاج غریب ورسره درک نه لګي، هغې له صدقه ورکه. نو دا کم بیماری چې بچی دی بیمار دی یا په خپل بیمار دی، الحمدلله پټ پناه خبر نه کوم، زه په خپله دا کار کوم، دا عمل زه کوم چې کله بیماری راشي په خپله شي یا بچی، نو فوراً زه د خپل وس مطابق هغه زه صدقه ورکوم. نو صدقه ورکه. د صدقې په وجه باندې دا کم افت او مصیبت راغلی الله رب العالمین هغه څه کوي؟ دفع کړي. دویم صدقه چې دی وکړله نو 2 رکعاته نفل وکړه، 2 رکعاته نفل وکړه او د الله نه دعا وغواړه، ربه بیماری ته راوستې ده، خدای صحت هم ستا لاس کې دی، او د الله نه وغواړه، الله نه وغواړه. زما عزت مند الله رب العالمین به دقه دعا ستا قبول کړي، دا بیماری به الله څه کړي؟ ختمه کړي، د الله رحم به په جوش کې راشي. او دریم دمې کا لازمي نه ده چې ته خلکو لزي او فلان ځای کې یو کس دی، فلان کې ځای کې یو کس دی، هغې له زه ځم او دم نه عزت مندو دا په خپل ځان دم وه. په خپل بخوا به خلکو کور کې ماشوم وشو، د مولا نه به خلکو پردم نه کول، راځه کور ته به رادم نه کوو، پردې زنانه به مې ماشوم ته بانګ ووایه. دا خبره نه ده، شریعت ته دې اجازت نه ورکوي. اذان خو هر سړی کولی شي، دې ماشوم ته په خپل اذان ووایه که نه، دا څه خبره ده؟ دا کولی شي چې خوله کې ولا یو عالم سړی دی، ښه سړی دی، پاک سړی دی، هغې له کجوره ویسي په دې خوله کې ووایي، نو ماشوم هغه جایز ده. هغه حدیث باندې عمل کوو، د شریعت هغې نه من نه ده کړي. باقي اذان ورته په خپله باندې ووایه. نو دم په خپله شروع کړه، دم کې څه ووایه؟ سورې فاتحه ووایه، سورې فاتحه په اخلاص سره ووایه، 3 پیرې سورې اخلاص ووایه، دا دعا ووایه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. د قرآن آیات ووایه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آیات الکرسی ووایه او په اخلاص سره دم کا. اخلاص دا ټول کار دی وکړو، کم کار دی وکړو، صدقه دې ورکړله، 2 رکعاته نفل دې ورکړو، دغه شان دم دې کو. وڅلورمه لار چې تاسو کومه ده نو هغه د شریعت نه خلاف نه ده، هغه ته ویل کېږي علاج، هغه ته ویل کېږي علاج. شریعت ته علاج نه من نه ده کړی، بیا هغې نه پس ډاکټر ته لاړ شه، د هغه نه پس بیا سر ته لاړ شه، ډاکټر ته لاړ شه. نو الله دې کمې پیسې ماف کړي. مونږ الله پاک په 4 نمبر کې ښودی، اول الله پاک په اول نمبر کې نه دی، اول الله پاک 4 نمبر کې دی. په ټول ډاکټرانو باندې وګرځو نو زما استاد به اخر کې نتیجه دا راوځي، یاره بس الله راوستي او الله به ښه کوي. نو چې الله راوستي په اول کې دی ولې الله ته نه وي؟ اول کې به رب ته ویلې وی کنه. په دې وجه باندې زما عزت مندو چې مونږ تاسو دعاګانې غواړو، ځان د دعا نه کم از کم نیمه ګنټه، کم از کم 40 منټه، کم از کم 60 منټه مونږ ریوند کې کم ټیم کې ځکه کال کې چلیدم. نو یو ځل د علماء کرام راجم کړل، د علماو ته د منګل پروز بیان کېدو. یو عالم مولانا خلیل سے ما ته اوس هم دا خبره یاد ده، وی میرے بھائیو ذرا غور سے سنو، زما ورور په غور سره واورئ. وای زما یو حاجت راغلی او ډېر زیات غټ حاجت مې راغلی او ډېرې دعاګانې مې وکړې. یقین وکړه چې دعا خو نه قبلېږي، خدای څه وکړمه. و یو ځل مې دې شی وکړو که نه، ډېر خفه شوم. یو ورکوټې بچې مې د تهجد په ټیم کې راپاسو، ورکوټې بچې، او دا ورکوټې بچې دا لاسونه نه دي، وایي دا مې الله ته ونیوله. زما ربه دا خو ماشوم دی، زما ربه دا خو د ګناه نه پاک دی. هغه وایي قسم په الله چې ما دا عمل وکړو، الله دې که مې پیسې ماف کړي چې 2 ګنټې یاد کړي که 3 ګنټې یاد کړي، الله رب العالمین زما ضرورت پوره کړو. زما عزتمندو دا ولې هغه ماشوم دعاګانې الله قبول کړي. په دې وجه باندې عزتمندو موږ دعاګانې 1 منټ او 2 منټه ضرورت په وخت کولی شي، نیم منټ دعاګانې نه غواړو، کوشش کوو نیمه ګنټه، 10 منټه، 20 منټه، جمعات کې راشي کور کې د الله نه دعاګانې غواړه، 10 منټه، 15 منټه، بعضې خلک په ګنټو د الله نه غواړي. او په دې دعا کې الله پاک دومره مزه ښودي ده، د دې دعا تپوس د هغه چا نه وکړه چې کوم خلک دینداره دی، چې په دې دعاګانو کې دننه الله پاک څه ښودي. په دې وجه باندې عزتمندو د بیان موضوع دقه موضوع وه د دعا باره کې، چې موږ او تاسو تکلیف راځي، شر فساد راځي، چې موږ او تاسو دقه شر او فساد دا په خپل دعاګانو باندې او خپل تکلیف دا په دعاګانو باندې په الله رب العالمین باندې قبلو. الله جل شانو دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي، سمې سم اورید الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مساتي، الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مساتي. الله زموږ د سر د ګناهونو بوج درکړي، د چا په کور کې جنگ جګړې الله پاک اتفاق اتحاد مینه محبت نصیب کړي. زیاتره تاسو خیال کوئ د بیماری زیاته راغلي، د ماشومانان بیماران دي کور کې، لوی بیماران دي،
زه خپل باندې بیمار یم دعا وکړي چې الله رب العالمین څونه بیماران دي ټول الله صحت کامله عاجله مستمره ورکړي څونه خلک په هسپتالونو کې د الله ټوله صحت کامله عاجله مستمره ورکړي څونه په کورونو کې بیماران دي محتاج دي الله تعالی صحت ورکړي الله صحت کامله ورته ورکړي خدای چا باندې قرضې د قرضونو اخلاص کړي او د چا په کور کې مشکلات الله مشکلات ختم کړي د چا بې اتفاقي الله اتفاق اتحاد مینه محبت نصیب کړي الله د رحم او د کرم او د عافیت او د درگذرۍ معامله وکړي اخر وخت دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول سنت